बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। نننی ټاپک زموږ فریکشن دی. فریکشن چې دی دا یو قسم فورس دی چې هغه د دوو باډیز یو بل سره په کانټیکټ کې د هغوی ریلیټیو موشن چې دی هغه اپوز کوي. مثال په طور دا یو پین دی او دا بل چې دی کتاب دی، نو دا پین چې په کتاب باندې موشن کوي نو فریکشن فورس چې دی هغه د دې پین دا موشن چې دی اپوز کوي. دغه شان یو بال چې کله په ځمکه باندې مونږ ورغړو رول کو نو د دې بال او د دې ځمکې په منځ کې فریکشن فورس سي او دا فریکشن فورس د بال دا موشن اپوز کوي. یا یو ګاډی په روډ باندې رواني نو د ګاډي د ټایرز او د روډ په منځ کې فریکشنل فورس د دې ګاډي دا موشن چې دی هغه اپوز کوي. نو دغه قسمه فورس ته فریکشن فورس وایي. دا په سمال اپ باندې ظاهریږي او د دې یونټ نیوټن دی او دا هم ویکټر کوانټیټي ده. دا چونکې فورس دی نو نور یونټس او هر څه د فورس په شانتي دي. فریکشنل فورس چې دی دا زموږ نه چاپیره هر ټایم موجودي کله چې باډیز په یو بل باندې موشن کوي. مثال په طور مونږ په دې باندې لاس راکاږو نو زمونږ د لاس او د دې کتاب په منځ کې هم فریکشنل فورس موجود دی. د فریکشنل فورس بیا مختلف پراپرټیز دي هغه به اوس مونږ وایو. فریکشنل فورس ولې پیدا کیږي د دوو شیزونو په منځ کې؟ د دې مین وجه دا ده چې هر سرفیس چې نو هغه رفي که هغه مونږ ته څونه هم معین او اوار ښکاري خو په مایکروسکوپ باندې چې ته ووینې نو د دې سرفیسز دا سطح چې ده دا داسې وي او که په دې باندې اوس مونږ بل سرفیس کیدو نو د هغې کې هم داسې ښکته او بره زونه وي. نو دا د یو باډي او د بل باډي د مایکروسکوپیک کم ښکته بره زونه چې دي دا په یو بل کې جوخ ورشي نو چې دا په یو بل کې جوخ ورشي نو دا یو باډي چې ته په بل باډي باندې راکاږي نو د دوی دا موشن چې دی دا اپوز کیږي په فریکشن فورس د وجې دا اپوز کیږي. نو دا فریکشن فورس چې دی دا اصل کې د دې مایکروسکوپیک ښکته بره زونو د وجې پیدا کیږي. او بل دا هم کله چې دوه باډیز بالکل یو بل سره نږدې شي نو دا باډیز چې دي دا میټر چې دی دا ټول د ایټمز نه جوړ دی نو د دې د مالیکیولز او د دوی د مالیکیولز په منځ کې اټریکټیو فورسز پیدا شي نو هغه اټریکټیو فورس په وجې هم فریکشن پیدا کیږي. نو دا دوه وجې دي چې فریکشن فورس پیدا کیږي. اوس نارمل فورس. نو نارمل فورس چې دی دا کله چې یو باډي باندې مونږ بل باډي کیدو لکه دا یو ټیبل دی که نو په دې باندې مونږ بک کیښودو نو دا بک چې دی دا په ښکته باندې ویټ د وجې ارتاویږي خو دا میز چې دی نو دا په دې بک باندې له پاسه طرف ته یو فورس لګوي او هغې ته ویلی شي نارمل فورس. نو دا نارمل فورس چې دی دا کتاب ښکته راغورځېدو ته نه پرېږدي. نو نارمل فورس هغه فورس دی چې دوه څیزونه یو بل سره په کانټیکټ کې راشي نو د کانټیکټ سرفیس ته پرپینډیکولر چې کوم فورس لګي هغې ته نارمل فورس وایي. نو ګورئ دا اوس مونږ سره یو ټیبل دی که نه او په دې باندې مونږ بک ایښی دی نو پرپینډیکولر وایي 90 ډیګري. ګورئ دا مونږ سره 0 ډیګري ده او دا مونږ سره 180 ډیګري ده. ټیک شو. او دا مونږ سره 90 ډیګري ده. ټیک شو. دا دوه سرفیسز دي که نه یو دا سرفیس دی یو دا نو د دې دواړو کانټیکټ سرفیس کوم یو دی دا یو دی نو دې ته په 90 ډیګري باندې کم فورس لګي دا فورس لګي نو دې ته نارمل فورس وایي. نو کله چې په دې کتاب باندې بل فورس نه وي او صرف د دې خپل ویټ وي نو دا نارمل فورس چې دی دا بیا د څه شي برابر وي د ویټ برابر وي. نو ویټ په لاندې باندې عمل کوي او دا نارمل فورس چې دی دا په لپاسه باندې عمل کوي. نو په دې وجه دا کتاب چې دی دا خپل په ځای باندې ولاړي او په د باندې نیټ فورس 0 وي. نو هغه فورس چې هغه کانټیکټ سرفیس ته پرپینډیکولر ایکشن کوي هغې ته نارمل فورس وایي. نو اوس که فرض که
موږ سره دا ټیبل چې دی دا موږ داسې یو لږ ټیلټ کو چې دا موږ داسې ټیلټ کو فرض که دا ځمکه ده او دا ټیبل موږ داسې کو او په دې باندې دا کتاب موږ داسې کیدو نو اوس ویټ چې دی هغه خو همیشه د ځمکې سنټر طرف ته ایکشن کوي دا به همیشه ویټ چې دی هغه به همیشه د ځمکې سنټر ته عمل کوي خو دلته کې چې دی نو اوس نارمل فورس به همیشه د کانټیکټ سرفیس ته پرپینډیکولر په 90 ډیګري نو اوس ګورئ 0 ډیګري دا دی 180 ډیګري چې دی هغه دا دی او 90 ډیګري چې دی نو هغه څه دی دا دی نو اوس نارمل فورس چې دی که نه نو هغه چې شو هغه ویټ ته پرپینډیکولر یا پیرالل چې دی هغه نه دی نو په دې کیس کې به څه چل کېږي دا ویټ او نارمل فورس به د یو بل برابر نه نو دا شیز چې دی دا په ښکته باندې راځي ارتاویږي به دا بیا مونږ نور بیا ایکسپلین کوو چې دا به کله ارتاویږي کله به نه ارتاویږي خو دا صرف ما تاسو ته مثال دې دپاره درکو چې تاسو دا نارمل فورس وپېژنئ نو هغه فورس چې هغه کانټیکټ سرفیس ته پرپینډیکولر یي هغې ته نارمل فورس ویلی شي خو البته دې کې ما تاسو ته دا ټیلټډ والا مثال راکو خو په دې کتاب کې دا قسمه پرابلمي نشته دلته کې نارمل فورس به همیشه ویټ ته پیرلل یي او کیلکولیشن په دې وجه موږ ته به اسان یي نو کله چې موږ نارمل فورس معلومو نو هغه به موږ د ویټ برابر اخلو په دې بک کې خو که فرض که اوس په دې بک باندې موږ د لپاسې نه یو بل فورس هم لګو نو بیا دا نارمل فورس چې دی دا به د دې ویټ سره سره د دې بل فورس هم برابر وي لکه فرض که دا ویټ چې دی د دې بک 3 نیوټن دی او یو 2 نیوټن فورس پې موږ بل هم لګو او دا کتاب بیا هم په ریسټ کې دی نو مطلب دا شو چې دا نارمل فورس چې دی نو دا بس یوازې د ویټ نو بلکې د ویټ او د دې فورس د دواړو په شریکه برابر دی نو دا شو 3 + 2 5 نیوټن نو نارمل فورس چې شو هغه موږ سره اوس 5 نیوټن شو بیا د فریکشنل فورس چې دی دوه قسمه دي یو موږ سره دی سټیټیک فریکشن او یو دی کاینیټیک فریکشن نو سټیټیک فریکشن هغه فریکشن دی کله چې یو ولاړ شیز یو سټیشنري ابجیکټ مونږ روانول غواړو نو دغه ټایم کې چې په د باندې کوم فریکشن فورس لګي نو هغې ته وایي سټیټیک فریکشن او هغه په اف اس باندې ظاهریږي لکه دا پین دی نو دی چې موږ اوس روانو د دې پین او د دې ټیبل په منځ کې چې کوم فریکشنل فورس دی کوم چې اوس دا روانېدو ته نه پرېږدي نو دې ته ویلی شي سټیټیک فریکشن او سټیټیک فریکشن چې دی نو د دې ویلیو د کاینیټیک فریکشن نه زیاته وي دا به مونږ لږ وروسته وایو سټیټیک فریکشن چې دی اوس ګورئ دا یو کتاب دی نو دا چې مونږ زه دې د پوش ورکوم دا د ما پوش ورکو خو دا نه ټیل وهلی کېږي زه پې فورس لګوم خو دا نه ټیل وهلی کېږي ولې چې د لاندې ځمکې او د دې په منځ کې فریکشنل فورس دی سټیټیک فریکشنل فورس دی اوس چې دی ما فورس زیات کو نو هغه فریکشنل فورس ښه زیات شو نو مطلب سټیټیک فریکشن فورس چې دی نو دی خپل ویلیو چینج کولی هم شي اوس چې فورس زه یو خاص حده پورې زیات کړم دی هغه پورې نه خوځي خو چې د هغه حد نه زه فورس زیات کړم لکه فرض کړم 5 نیوټن ما فورس کو دی نه خوځي خو چې زه 5.1 نیوټن کم فورس نو دی څه شي دی روان شي نو هغه سټیټیک فریکشن چې دی د دې یو میکزیمم ویلیو وي او هغې ته ویلی شي لیمیټینګ سټیټیک فریکشن چې د هغې نه پس دا سیس چې دی روان شي نو په 5 نیوټن دی نه روانېدو په 5.1 نیوټن دی روان شو نو د میکزیمم سټیټیک فریکشن 5 نیوټنو دغې ته لیمیټینګ فریکشن ویلی شي خو چې یو پیر وس دی روان شي نو د ده په منځ کې بیا کاینیټیک د ده او د ځمکې په منځ کې بیا چې کوم فریکشن وي هغې ته کاینیټیک فریکشن وایي او هغه په اف کې باندې ظاهریږي نو هغه فریکشن چې د موشن په دوران کې د دوو شیزونو په یو بل باندې هغې ته کاینیټیک فریکشن وایي کله چې یو شیز ولاړ یو ته یې روانې نو د دې دواړو په منځ کې چې کوم فریکشن دی دا سټیټیک فریکشن دی خو چې دا شیز روان شي نو د دې دواړو کانټیکټ سرفیسز په منځ کې چې اوس کوم فریکشن دی هغې ته
کاینیټیک فرکشن ویلی شي. بیا کاینیټیک فرکشن چې دی نو دا د سټیټیک فرکشن نه کم دی. کله چې دا شیز روان شي دا اوس مونږ ووایو که نه چې په 5.1 نیوټن باندې دی روان شو، نو اوس چې دا 5.1 نیوټن فورس تا پې مستقل لګې نو د کې به اکسلریشن پیدا کیږي، د کې به اکسلریشن پیدا کیږي، د ویلاسټي به چینج کیږي. نو ویلاسټي خو هله چینج کیږي چې کله په یو شیز باندې فورس لګېدلی که نه، نو ګورئ چې فورس پې لګېدلی دی نو د دې مطلب دا شو چې چونکې دی خو 5 نیوټن خو په ده باندې دغه و که نه اپوزیټ فورس او 5 نیوټن فورس مونږ په ده باندې لګولی وو، نو په کار ده چې اوس نیټ فورس چې دی هغه زیرو وی، نو چې نیټ فورس زیرو وی نو په کار ده چې ده کې اکسلریشن نه پیدا کېدی که نه، خو په ده کې څه شو اکسلریشن پکې پیدا شو. نو اوس به مونږ څه چلو کوو، اوس به مونږ داسې وکړو چې خپل دا فورس چې دی دا به کم کړو، چې مونږ دا فورس کم کړو نو دا شیز چې دی دا به هله په یونیفارم ویلاسټي باندې روان شي. نو مطلب دا شو چې دا کاینیټیک فرکشن چې دی چې دا رواني که نه، نو کاینیټیک فرکشن په دو باندې لګي او دی په 5 نیوټن باندې مونږ روان کړی وو، نو په کار ده چې دی اوس هغه فرکشن چې دی او زمونږ دا فورس چې دی د یو بل بیلنس کړی وی که نه، نو د کې په کار ده چې اکسلریشن نه پیدا کېدی، دی کوم ویلاسټي روان وی په هغې روان وی، خو په ده کې څه وشو ویلاسټي چې ده چینج شوه او اکسلریشن پکې پیدا شو او دی ورو ورو تیزیږي. نو اوس به مونږ څه چلو کوو، اوس به مونږ خپل دا فورس کم کوو، لکه دا 4 نیوټن ته راولو، چې دا 4 نیوټن ته مونږ راولو نو دی به بیا په یونیفارم ویلاسټي باندې روان شي، اکسلریشن به نه پیدا کیږي. نو مطلب دا شو چې دا کاینیټیک فرکشن چې دی نو دا 4 نیوټن دی او سټیټیک فرکشن چې و نو هغه 5 نیوټن و، نو مونږ فورس په 5 نیوټن لګولی و، نو دا 1 نیوټن فورس چې و دا ایکسټرا مونږ سره و، نو چونکې فورس مونږ سره ایکسټرا و نو په ده کې اکسلریشن پیدا کېدو، اوس مونږ فورس کم کو نو اکسلریشن ختم شو او دی په یونیفارم ویلاسټي باندې روان شو. نو کاینیټیک فرکشن چې دی هغه د سټیټیک فرکشن نه کم دی. لاندې دا ډسکرپشن اف فرکشن کې موږ له راکړي دي چې کله دا یو شیز په دې ټیبل باندې پروت دی او موږ سلایډینګ کوشش نه کوو نو فرکشن نشته، چې کله موږ سلایډینګ فرکشن کوشش شروع کوو نو فرکشن پکې راغی، سټیټیک فرکشن پیدا شو د دوی په منځ کې چې هغه د موشن اپوز کوي، او کله چې موږ دا فورس زیات کوو نو دا سټیټیک فرکشن چې دی دا ښه زیات شو. نو چې دا اوس مونږ فورس د هغې نه زیات کو کم چې دې نه مخکې مونږ لګولی و، نو دا شیز چې دی د روان شو او اوس هغه سټیټیک فرکشن په ځای کاینیټیک فرکشن راغی. نو مونږ مخکې ووایو که نه چې کاینیټیک فرکشن چې دی دا د سټیټیک نه کم وي، نو دا فورس چې دی دا مونږ زیات لګولی و ځکه چې هلته کې اپوزینګ فرکشن زیات و، نو که مونږ غواړو اوس چونکې اپوزینګ فرکشن کم شو که نو اف کاینیټیک اوس د هغې نه کم دی، نو مونږ کله یونیفارم سپیډ باندې به یو شي زده روان چې په ده باندې نیټ فورس ایکشن نه کوي که نو، اوس دا فورس کم دی او دا فورس زیات دی که نو، دا زیات مونږ دې دپاره لګولی و چې سټیټیک فرکشن چې و هغه زیات و، نو اوس دا فورس کم دی او دا فورس زیات دی، نو مطلب نیټ فورس په ده باندې دی نو دی به په یونیفارم ویلاسټي نه روان، دی به په اکسلریشن رواني. نو که مونږ غواړو چې دی په یونیفارم ویلاسټي روان کړو نو مونږ به دا فورس خپل کم کړو او کاینیټیک فورس ته به یې راولو، نو چې کله مونږ دا فورس خپل کم کړو او کاینیټیک فرکشن چې دی د هغې برابري کړو نو دا شیز به بیا په کانسټنټ ویلاسټي باندې روان وي. کویفیشنټ اف فرکشن، اوس میکزیمم سټیټیک فرکشنل فورس چې د دوو څیزونو په منځ کې دی که نه، نو هغه په دغه باندې ډیپینډ نه کوي، په ایریا اف کانټیکټ باندې ډیپینډ نه کوي. کله چې دا سرفیسز هارډ وي او نان ډیفارمیبل وي نو دا په ایریا اف کانټیکټ باندې ډیپینډ نه کوي. مثال په طور دا ما سره یو پین دی که نه، نو د دې ایریا چې دا هغه اوس فرض که زیاته ده او که دا پین اوس زه راغونډ کړم او د دې ایریا کمه کړمه نو د دې پین او د کتاب په منځ کې چې اوس څومره فرکشن دی نو د دې پین او د کتاب په منځ کې به بیا د دې ایریا د کمولو نه پس هم هغومره فرکشن وي، نو په کانټیکټ ایریا باندې ډیپینډ نه کوي. دا په څه باندې ډیپینډ کوي؟
په نارمل فورس میګنیټیود اف نارمل فورس باندې ډیپند کوي. نو اف اس میکسیمم چې دی هغه په میګنیټیود اف نارمل فورس باندې ډیپند کوي او نارمل فورس چې دی هغه مونږ مخکې وویل چې هغه د څه شي برابر دی د ویټ برابر دی. نو دا پین چې دی د دې ویټ فرض که دا پلاستیک پین دی او د دې ایریا چې ده که نو هغه فرض که 1 میټر سکویر ده فرض که. نو که فرض که د دې ایریا هم دغه 1 میټر سکویر خو د دې پلاستیک په ځای زه دا پین د وسپنې جوړ کړم نو ویټ به زیات شي که نو. نو چې ویټ زیات شي نو مطلب نارمل فورس زیات شو. نارمل فورس د ویټ برابر دی. نو چې نارمل فورس زیات شو نو د دې پین چې کله دا د وسپنې نه جوړ شي او د دې کتاب په منځ کې به فریکشن بیا څه شي زیات به شي ځکه چې نارمل فورس چې دی هغه به زیات شي. دې کې خیر په دغه باندې هم دا ډیپند کوي په نیچر اف سرفیسز باندې خو هغه پکې ما تاسو ته نه فی الحال ما تاسو صرف په دې پوهې کړئ چې لکه دا ویټ باندې یا نارمل فورس باندې ډیپند کوي. نو اف اس چې دی هغه ډایرکټلی پروپورشنل دی د نارمل فورس ته. نو د پروپورشنلټي نښه چې موږ لرکو نو ایکویلیټي او کانسټنټ لګو. نو اف اس میکسیمم برابر شو د میو اس ملټیپلایډ بای نارمل فورس. اوس دا میو اس چې دی دا کانسټنټ اف پروپورشنلیټي ده او دې ته کویفیشنټ اف سټیټیک فریکشن وایي او دا په څه باندې ډیپند کوي په نیچر اف سرفیسز ان کانټیکټ باندې. لکه د وسپنې او د وسپنې په منځ کې به فریکشن چې دی میو اس چې دی کویفیشنټ اف سټیټیک فریکشن د هغې ویلیو به یو شانتي د وسپنې او د لیدر په منځ کې به بل شانتي د شیشې او د وسپنې په منځ کې به بل شانتي. نو دا میو اس چې دی دا په نیچر اف سرفیسز باندې ډیپند کوي. نو مطلب دا شو چې فریکشن چې دی هغه په دوو شیزونو باندې ډیپند کوي په نیچر اف سرفیسز باندې او په نارمل فورس باندې. ټیک شو. نو میو اس چې دی هغه برابر دی د اف اس میکسیمم ډیوایډ بای اف ان. بس دا یاد وساتئ. اوس د میو اس ویلیوز چې دي هغې موږ له بیا په اخوا ټیبل کې راکړي دي. دا میو اس چې دی دا سټیټیک کویفیشنټ اف سټیټیک فریکشن او اوس بل موږ سره دی کویفیشنټ اف کاینیټیک فریکشن. نو کاینیټیک فریکشن چې دی هغه هم نارمل فورس ته ډایرکټلی پروپورشنل دی. نو ډایرکټ پروپورشنلیټي ساین موږ لرو نو ایکویلیټي او کانسټنټ لګو. نو کانسټنټ چې دی موږ سره څه شی دی کویفیشنټ اف کاینیټیک فریکشن او هغه کویفیشنټ اف کاینیټیک فریکشن بیا برابر دی د اف کې ډیوایډ بای اف ان. اوس دا له پاسه هم فورس دی او دا لاندې هم فورس دی. نو فورس چې په فورس ډیوایډ شي نو څه یونټ چې دی هغه موږ سره پاتې نشو. نو د دې کویفیشنټ اف فریکشن چې دی د دې یونټس نشته دی او د مختلف پیرز دپاره مختلف کویفیشنټ اف سټیټیک فریکشن او کویفیشنټ اف کاینیټیک فریکشنز دي. لکه په شیشه چې په شیشې باندې راکاږي نو سټیټیک فریکشن 0.94 دی او کاینیټیک فریکشن 0.4 دی. موږ ویلو مخکې که نه چې سټیټیک فریکشن د کاینیټیک فریکشن نه زیات وي دا تقریبا دوچند دی. دغه شانتي دا هم تقریبا دوچند دی. دا 0.1 دی او دا 0.02 دی. دا ټول تاسو یاد وساتئ. او فریکشن چې دی نو دا یوازې داسې نه چې په سالیډز باندې چې سالیډ په سالیډ باندې سلایډ کوي نو په دې هم فریکشن خو چې لیکویډز او ګیسز په یو بل باندې سلایډز کوي یا یو د هغوی په منځ کې هم بیا فریکشن وي. اوس دا لاندې ګرافیکل انټرپریټیشن اف فریکشن راکړی دی. نو دا یو طرف ته چې دی فورس لکه دا موږ په دې کتاب باندې فورس لګو دا هغه فورس دی او بل طرف ته چې دی که نه نو موږ له یې څه شی راکړی دی فریکشنل فورس راکړی دی. نو اوس ګورئ چې فورس موږ لګو نو فریکشنل فورس چې دی دا څه کېږي ورو ورو زیاتیږي. فورس دیزی پورې و نو فریکشنل فورس دیزی پورې یو بل سره برابر و. خو چې کله فورس یو خاص ویلیو ته ورسېدو دیزی ته نو دا موږ سره لیمیټینګ فریکشن شو. نو دا شیز چې دی اوس څه شو روان شو. نو چې دی روان شو نو موږ ویلو چې سټیټیک فریکشن چې دی هغه د کاینیټیک فریکشن نه زیاتی. نو چې دی
روان شو نو ګورئ دا فریکشن چې دی کاینټیک فریکشن چې دی د څه شو په کمیدو شو چې فریکشن په کمیدو شو نو د دې پوینټ ته راورسېدو او په دې پوینټ باندې دی بیا کانسټنټ شو نو فورس چې مونږ اپلای کوو نو فریکشن چې دی هغه زیاتیږي تر هغه وخته پورې چې یو ویلیو د فریکشن راورسي چې هغې ته لیمیټینګ فریکشن وایي یا میکزیمم سټیټیک فریکشن او په هغه ټایم باندې دا شیز چې دی د روان شي نو بیا فریکشنل فورس په کمیدو شي او کاینټیک فریکشن کومه ویلیو چې ده هغې ته راورسي او په هغې باندې بیا د کانسټنټ شي او څو پورې چې مونږ د باندې فورس لګو نو دی روان یې خو چې فورس بیا کله مونږ لرګو نو دا فریکشنل فورس چې دی دا به هم بیا ختم شي فریکشن چې دی د دې مختلفې فایدې دي لکه مونږ ګرځو په ځمکه باندې نو زمونږ د خپو او د ځمکې په منځ کې فریکشن د وجې مونږ واک کولی شو کله چې مونږ میخونه ټک وهو نو دا هم د فریکشن د وجې په دې دغه کې نښلي په لرګي کې نښلي او ماچس چې مونږ بلو نو دا هم د فریکشن د وجې بلیږي ډیس ایډوانټیجز اف فریکشن دا دي چې دا څیزونه سلو کوي لکه فریکشن که نه وی نو موږ له به ګاډي ته د ګاډي چې یو پیر روان شوی وی بس دی به روانو خو فریکشن د وجې دی کمیږي نو دا فیول او دا موږ بیا استعمالو چې دی فورس ورله ورکو او د فریکشن سره فورس د دې برابر کو دی روانو ساتو نو که فریکشن نه وی نو دی به نه وردیدو او فریکشن د وجې مختلف څیزونو په منځ کې هیټینګ هم پیدا کیږي مشیندریانې او دا انرژي چې ده که نه په مشیندریانو کې هغه خرابیږي د فریکشن د وجې او ویر ان ټیر هم پیدا کیږي لکه څیزونه چې دي نو هغه ماتیږي خرابیږي زمونږ په جسم کې هم د هډوکو په منځ کې دا جاینټس کې فلویډز لګېدلي چې هغه فریکشن کمی که دغه پکې نه وی نو بیا په زمونږ په دې هډوکو او په زنګونانو او په دې دړو چې کله مونږ دا ګرځېدلی او بیا رولینګ چې دی نو دا فریکشن ریډیوس کوي رولینګ مطلب داسې یرغړول تاسو یو کتاب داسې راکاږئ نو هغه ډېر فریکشن وي خو چې کله موږ دا دې لاندې پنسل کیدو او بیا یې داسې راکاږو نو فریکشن چې دی هغه موږ سره بیا څه شي کم شي نو رولینګ فریکشن د هغه فریکشن ته وایي چې کله موږ یو باډي په بل باډي باندې رول کړو لکه داسې ورغړو یو داسې راښکودی که نه او یو داسې یرغړولي نو چې کله مونږ لکه غوڼ شي ځي نو هغه د هغې او د بل سرفیس په منځ کې څه رولینګ فریکشن یې څیک شو لکه دا یو ټیر دی نو دا چې مونږ په دې طرف باندې داسې رول یرغړو نو فریکشن به کم وي خو که دا مونږ داسې الټه کړو داسې کړو او بیا راکاږو نو فریکشن به زیات وي نو دا فریکشن چې دی که نه دا د کانټیکټ د چینج کېدلو په وجه باندې کمیږي داسې یي که نه چې کله مونږ دا رول کوو نو دا فرض که مونږ سره سرفیس دی نو داسې وشي چې کله مونږ دا سلایډ کوو نو دا یو بل سره څه شي دا په دې کې داسې ورغلي نو دا مونږ داسې چې راکاږو نو دا دغه کېږي دا د دې نه پاس کېږي نو لکه فریکشن پکې زیات وي خو چې کله مونږ دا رول کوو که نه نو څه کېږي ګورئ ورته دا د دې باندې داسې راکاږو مونږ نو دا دې سره داسې ټچ شي او بیا ترې داسې چوت شي نو لکه راښکودی کېږي نو خو صرف ورسره ټچ شي او بیا ترې چوت شي ټچ شي او بیا ترې چوت شي نو په دې وجه باندې رولینګ فریکشن چې دی هغه د سلایډینګ فریکشن نه کم وي فریکشن چې دی نو هغه مونږ په پالش کولو باندې په تیل لګولو باندې او په بال بیرنګز داسې کي چې وي که نه چې هغه سلایډینګ فریکشن رولینګ فریکشن ته بدلوي په دې باندې کمولی شو د ګاډو دا ټیرونه چې دي د دې دا A B C او D E دغه پنځه پراپرټیز دي نو دا تاسو ځان له وګورئ او دا کوم مخکې ما چې تاسو ته سبق وي د دې په تناظر کې پې ځان پوهه کوئ دا اګزامپل یې راکړی دی نو وایي عایشه چې ده هغه یو پریزر چې د هغې ماس 120 kg دی او دا په لرګي کې
بند شوی دی او دای د لرګي په فلور باندې راکاږي. نو دی 400 نیوټن فورس اپلای کو او دا شیزی روان کو. نو سټیټیک فریکشن چې دی د هغې کویفیشنټ څه دی؟ بیا چې کله دا روان شو په کانسټنټ سپیډ باندې نو دې له اوس 350 نیوټن فورس پکار دی. نو کاینیټیک فریکشن چې دی هغه څه دی؟ نو ګورئ موږ له دغه راکړي دي نارمل فورس چې دی هغه به موږ معلوم کو د ماس نه. W is equal to mg دی. نو 120 multiplied by 9.8 ځکه چې نارمل فورس به د ویټ برابر وي. نو نارمل فورس موږ سره 1176 شو. نو اول به موږ سټیټکس کویفیشنټ اف سټیټیک فریکشن معلوم کو. نو هغه موږ سره دی میو اس is equal to fs divided by fn. fs چې دی هغه موږ له راکړی 400 نیوټن دی او اف ان چې دی هغه موږ معلوم کو. نو موږ سره کویفیشنټ اف سټیټیک فریکشن راغی او تاسو ووایئ چې دا 0.34 راغلی دی که نه. نو میو کې چې دی هغه به څومره راشي؟ دی نه به زیات وي که دی نه به کم وي؟ کویفیشنټ اف کاینیټیک فریکشن به دی نه کم وي. دا که سټیټیک زیات وي او کاینیټیک کم وي نو کاینیټیک چې موږ معلومو نو اف کې ډیوایډ بای اف ان شو. نو اف کې 350 دی او اف ان خو دواړو دپاره سیم دی 1176. دا دواړه چې په یو بل باندې موږ ډیوایډ کړو نو موږ سره انسر راغی میو کې از ایکول ټو 0.29 او د دې یونټ نشتی ځکه چې دا دوه فورسز په یو بل باندې ډیوایډ شوي دي. نو انشاءالله سبا بیا ټینشن وایو.